عرض دا دی چې دا عشره ختم نبوت ته او ټول پاکستان کې په دغه عشره کې ځای په ځای چې د سیمینارونه کورسونه او محافل او جلسې چې دي کانفرنسونه چې دي دا منعقد کېږي لګیا دي هر کال زموږ دا ختم نبوت کانفرنس چې دی په دغه 7 ستمبر حوالې سره یوم ختم نبوت په ختم نبوت چوک کې سخانه کې کېږي سرکالي به هم کېږي خو تاسو لپاره دا پیغام دی چې اول پوره کوشش وکړئ چې په خپله خرچه باندې د 7 ستمبر باندې چې مینار پاکستان کې کم مرکزی کانفرنس چې دی هغه منعقد کېږي چې هغې کې شامل شي خپله خرچه باندې او چې څوک خپله خرچه نشي کوي یا بل څه وله شرعي عذر دی نو بیا د هغه دا 7 ستمبر مونږ سره چې دی په کیسهخانه کې چې دی هغه ونه کوي او دا کانفرنس او دا په ټولو اضلاع کې په دغه ورځ باندې دا ریلي ایستل چې دي د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت صوبه خیبر پښتونخوا دې دپاره کړي دي کله چې حاجیان دا خو د امت کوچي که نه څه شو سعد فاروق غیب شوی ونه دی کله چې حاجیان دا چې هلته عرفات په میدان کې موجود وي نو دا د امت کوچ موجود دی کنه ټول امت خو موجود نه دی کنه نو امت کوچ با د اهل پاکستان دا به جمع کیږي په مینار پاکستان باندې دا 7 ستمبر صحیح شو دا باقي امت څه کوي په دغه 9 تاریخ باندې دا په خپل ځای کې مانځه نه پس تکبیرات وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا څه شی دی دا هغوی سه یو تړون دی دا د ټول امت تړون دی ورسره چې 4 دانګې عالم کې چې چېرته هم محمدیان پراته دي او لا اله الا الله محمد رسول الله خاوندان پراته دي دا ټول تکبیرات تشریح کوي که نه دا د کوچ سره چې دی د هغوی مناسبت دی نو دا شرکت دی ها دلته هم چې څوک نشي تللی دلته چې دی دغه پروګراماتو ته حاضر شي الله کریم دې ستاسو راتګ چې دی دا قبول کړي او عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د ملګرو ته دا توفیق عطا کړي چې دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د تحفظ ختم نبوت او د ناموس رسالت زده کړه درته وکړي چې تاسو کې هر کس چې دی د محبوب صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت تحفظ لپاره او د ناموس رسالت تحفظ لپاره چې دی بیدار هم وي او تیار هم وي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جی حضرت ہوگی